پاکستان یو کتاب د منګه طالبانو ته وای بوستان سادی بابا لري دا سادی بابا ډیر ښه شاعر زبردست شاعري وکول الله تعالی ورته ډیر لوی شهرت ورکړ یو ځلی د بل ملک نه یو دوست راغی دوست کیسه ډیر لوی ما یو ټکی تیر واخیست اده د خیالو چې دا سادی بابا ډیر لوی شهرت لري د بغټي بنگلي وي د بغټ غټ سوارلې وي د ډیر نوکران او چاکرانی نو چې کله راغی تپوس یې وکړه په شیراز کې چې سادی بابا بنگلې چیرته دی خلکو ورته وایي چې سادی بابا خو یو لیوانی دی یو صوفي دی یو شاعر دی هغه بنگلې نه لري جایدادونه نه لري هغه د پټو منځ کې یوه کوډله ده کوډله د خاشاکو نه جوړه شوې دا زموږ زمینداران کاکا که صوفي نو دا پخوا به چې پټي وکړي که سبزي به وه که بادرنګ به وه که نور څه به و نو په دې منځ کې به د خاشاکو یوه کوډله جوړه کړې وه زمیندار کاکا به ګرمۍ وخت کې هلته کېناسته و باران د سادي بابا داسې یوه کوډله ده خلکو ورته ویل هغه کور یې ده ورته وګوره چې راغی ډېر زیات خفه شوی خدایه شهرت ته یې وګوره شرق او غرب ته رسېدلی نوم ته یې وګوره او کور ته یې وګوره د خاشاکو د خزلو نه او د ډکو نه او څانګو نه جوړ کړی تپوس یې وکړه وایي سادي بابا کور کې شته که نه یو لورې راووته بچی وه ډیره کم عمره وه مراهقه وه وایي بچی داجي دې شته کور کې وایي نه وایي ښه چې راشي زه د هغه یو دوست یم او ډېر لرې نه راغلی یم زما یو پیغام ده دا به ورته ورسوي ډېره ښه ده هغه پیغام یې ورته د شعر په ژبه باندې پرېښوده پیغام یې ورته د شعر په ژبه و شعر کې ورته وایي سادیا شیرازیا نامت بسس ای د شیراز سادي همدغه نوم دې بس ده او ډېر ده چې الله درکړی ده د عزت او شهرت هر ځای کې ستا نوم ده خانه دیدم کې از خارو خسس وایي چې کور مې دې ولیده نو څانګو نه او خزلو نه او ډکو نه او لرګیو نه جوړ شوی کوډله د کوډله د خاشاکو خانه دیدم کې از خارو خسس دا لورې ډېره هوښیاره وه د پلار لور وه د سادي بابا او شاعره وه نو دې سړي ته وایي یم علما دا ستا میسج او پیغام خو به زه داجي ته ورسومه خو که د هغې نه مخکې اورېدل غواړې زه به درته یو جواب درکړم اورې خفه کېږې نه وایي نه وایي زه به یې داجي له طرفه جواب درکړم تاسو زموږ دا کوډله وکتله تعجب هم وکړه چې پلار یې دومره غټ نوم لري او اوسېږي په یو کوډنۍ کې هغه هم د خاشاکو نه جوړه شوې ده وایي زه جواب درکړم اورې وایي اورم وایه نو دا لورې ورته وایي قافله رفتند و ما هم میرویم قافله رفتند و ما هم میرویم این برای چند روز بس ماست ورته وایي یم علما قافلې روانې دي آخرت قافلې زموږ نیکونه لاړه پلاران لاړه دوستان لاړه کله نه چې دنیا باده شوې قافله روانه ده قبر ته و آخرت ته موږ ورپسې روان یو که بنگلې دي که جایدادونه دي که پلاټونه دي که مارکیټونه دي که پلازي دي که جایداد هر څه پاتې کېږي این برای چند روز بس ماست د یو څو ورځې د مسافرۍ زندګي ده په ځمکه همدغه کوډله چې د خس و خاشاکو نه جوړه ده همدا زموږ دپاره ډېره ده بس الله دې دا سوچ راکړي چې آخرت باندې یقین مضبوط شي دا څومره محنت چې موږ دنیا ته کوو چې آخرت دپاره هم لږ څه